الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتزوية، الذي فرض الله مودته على العربية والأعجمية. ثم الصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الهجج الميامين. اللهم صل على سيدنا وسندنا وصاحبنا بالحق بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا وإياكم من أحسن أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، واللعن المؤبد على مخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. ټول نمخ کې اول خپل ګناهګار سره په تکثیر وجود ته بیا تاسو مؤمنینو ته تقوی الهی دعوت درکو. هغه سي تقوا پرهیزګرۍ څنګه د دین او د دنیا د آخرت عظیمه سرمایه ده، نور د انسان لپاره. قرآن مجید کې پروردگار عالم خپلې سین تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، که چیرې تقوا اختیار کوئ پروردگار عالم تاسو ته نور دیر کوي، حق و باطل و منځ تمیز و تشخیص طاقت و قدرت دیر کوي. محرم سفر میاشته خیر و خوشحالی و خوش اسلوبه سره تمام شوله. ز اندی زمن کې یو روایت د پیغمبر اکرم تاسو خدمت کې عرض کوم. څنګه خصال د شیخ صدوق بزرگوار یو معتبر کتاب دی کې نقل شوی دی. پیغمبر اکرمی چایا اهل بیت سره مینه محبت وی، هغه 20 اثرات دی، 60 اثر دی چې انسان باندې زندگی کې مرتب کیږي. لاس اثرات دسی چې دنیا کې، لاس دسی دی چې آخرت کې. پیغمبر دی چې فی حب اهل بیت 20 خصله 10 منها فی الدنیا. لاس فیدی اثرات د اهل بیت و مینی محبت په کار د تو باندې زندگی کې روشی دا نتایج په کار د تحصیل کې ویلی څه وچه خشک مینه محبت فایده نه کوي. صرف کچری ما او تو سندایي اهل بیت سم مینه ده، اهل بیت سم محبت ده، څه اثر ما او تاسو نه قبلو، څه تبدیله انسان وجود کې نه محسوسي. نو هغه محبت بیا زبانی محبت ده، دعوا ده، حقیقت بیا نه لري. لذا هر یو کس کوشش وکړي خپل اندازې په مطابق دغه اثرات ځان کې په کار دی پیدا کړي. ټول اول شی پیغمبري فزهدو په کار دی چې محب اهل بیت څکل اهل بیت و محبت دعویدار ده، زهد ځان کې پیدا کی. اهل بیت و محبت اثار ده زهد. زهد چی دی؟ مولا تعریف کی نهج البلاغه کې لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اتاکم. زهد ده لکه قرآن کې خدای ایوی آیی کې زهد تعریف کړی دی چې لوست د ترڅی ډیرو ته خوشالیږه ما، چې د نه لوس نه وزي ډیرو سي خپاکیږه ما. ما ډیر تک استعمال کوه صحیح نه دی، بیخي وسی خپا کېږه ما. ایت الله محسن قراتي بزرګوار د خپل مثال ور کړی دی. هغه هیڅ دنیا کې چې څی چې رسی دا اردوړه فانی شیونه دي که راغلل
یا فانی ده که لوڑلا فانی و لوڑو دولت ده مال و منال ده حیثیت ده منصب ده کرسه ده شهرت ده نما جمع ده چی شی دی دنیاوی شیونه دغو سی رتللی سی لوست ده تر راشی ډیرو ته ما خوشحالي ګوي لوس نه د نوزي ډیر ما او ته خپه کیږي غي چې دی مثال دا د لکه بانک یو کس کیشیر وی کنه پیسې چې جمع کوي بانک کې کوم کس نوس وی هغه ته که چوک ویر شي 1 کروڑ روپے وسه دخیلی کی مثلا هغه ته خوشحاليږي یغه څه پرواش تا وتا هغه وا زرانه وته خوشحاليږي ویلیا ته پاته دی چې مونږ نه دي کاندخ کیشیر نه چوک 1 کروڑ روپے بینک نه وبسي صدای مو چیک دی 1 کروڑ روپے دی روي کا نه بیا وته نه خپکیږي صدا پیسې ویلې نه وبسل هغه ته پاته دی چرتلون کیای مونږ نه دي تلون کیای مونږ نه دي د دنیا مثالان دسه دی چې چیا ما او ته خپکیږي چې لوس ترچیا ما او ته خوشاله ډیر دا فنی دنیا ده مجازی دنیا ده ټمپریلی ده عارضی ده ایدی هر یو شی عارضی ده ثبات نه لري هیڅ ثبات نه لري انسان تغیر و تبدیل حالت کې ده ثبات سلری انسان اعمال دي انسان کردار ده انسان هغه کارونه دي چې هغه آخرت لپاره کوي هغه انسان لپاره ثبات لري دویم شای ز ټیم تاسو ونخلم والحرص علی العمل پیغمبر دی ز دویم صفات پکار دی یو محب اهل بیت کې دا پیدا وشي څنګه پکار دی عمل کې حریص وي عمل کې حریص وي حرص تک مو تاسو ریدل دی حرص بادشاہ دی مو تاسو اکثر استعمال ہوا اردو کیا لالچ بری بلا ہے حرص بادشاہ دی لالچ خشای نه دی خود څه شیو کې لالچ بهتر دی خده اخیرات والا کرو کې اعمال کې کردار کې اخلاق کې علم کې تقوا کې پرهیزګاری کې ایمان کې حرص خشاید ہے یو کاس د نمخ کې ده دو شیو کې تا کوشش وکړه څنګه نمخ کې شي هغه لمس کې روزه ساتي خو هغه خمس ور کوي تی نه ور کوي دغه ځکه حرص پیدا وکا لالچ پیدا وکا څنګه ور کوي تیا ور کاوه ایمو یو بدبختی انداز ده دا خبره مو اکثر کوو اوسا تقریبا 20-30% خلک شاید دی باندې عمل کوي مالی عبادت ډیر کسو نه کوي مو پیغمبر حدیث اکثر پیش کړی دی چې پیغمبر یې چې د منځونه د شونه مفتی ازکا ټول وته رسی ا پیسو ولا شای چونکه جیب نه پیسہ وزي اخ کی صحیح پاته د ایمان لګیږي سوره درځي سوره دی کوي پیغمبر نبی ډېرې مسلې غویګو کې پښتنې کولې چې کله پروردگار طرف په حکم راغو څه پیغمبر سره غویګو کې خبرې کوي اول صدقه لانډه کوي بیا حق لروي سیوا د علی نبی چو صدقه نه ور کولې حکیم په چو پښتنې نه کولې حکیم پیغمبر باندې ګلانکار سره صلی من انفسکم اندغه کې به مخکې حریص علیکم دا پیغمبر تاسو باندې ډیر حریص وو حریص ویلی شخص کاست څنګه تګ دور ډیر کوي جدوجہد ډیر کوي خوارې ډیر کوي زحمت ډیر کوي پیغمبر یې تاسو علی صحیح محبین اهل بیت یو چې تاسو اعمال کې ډیر حریص وای لکه مثلا تاسو جمعې المنځ ترسوي او جمعې غسل کوي هغه جامع کې وداري کوئی اول صاف کې انسان وداري کی سپینی جامع چي عطر استعمال کی مثال کے طور پر دا ټول شونه چي دي حرص علی العمل مثالونه دي انسان په کار دی کوي جمعه نه کې زکای عملونه نه کې زکای انسان سوره واسوي د سه شای په کار دی تو نه عمل کې پوتې نشي څنګه تو نوي کړي یو عالم ذکر کولو څه مفاتيح الجنان کې د سه دعا نشته د څه مونوي ویلي دسې المز نشته د څه مونوي کړي دسې ذکر نشته د څه مونوي ادا کړي دسې نافله نشته د څه مونږ پاتې شوي وي یعنی کم از کم انسان زندگی کې څه د هر یو شای کوي اخرت د پاره هر یو شی باندې حرص او لالچ پیدا وکا کوشش کوا دغه دنیا شارټ مختصره زندگی دی مختصره زندگی د پاره اخیری څه ګیره د سپینه شیا ازمکو فعلونه ګرځوي خرګو کې اغه خیرات فکر لکوا څنګه رواني بیا نه ونه راځي
څه چوک لاړل خدا حافظ بیا لاړل بیا نه راځي بیا راتلله نشته دنیا دپاره د یو ټکی ډېر دی او څه دنیا نه یو پرې لاړې بیا لاړې د دوبۍ به زوبۍ سفر نه دی د اسټرالیا سفر نه دی څه لاړ شي بیا واورېځي بیا راشي نه دلته بیا راتلله نشته دی قربان دې شم مولای کائنات څه زره کتل منځونه بې کول مولای کائنات څه ضربة علی یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین و اخ په وجود به مولای آه من قلة الزاد و طول السفر و بعد السفر و وحشة الطریق وای ویل یاره ډېره اوږده دی سفر اوږد دی سفر والا خرچه ډېره کمه دی مولا څه کله دوره عباداتو په وجود دا ټکې نو ما تاسو ته پکار دی او نه دی پکار انسان ته پکار دی چې ډېر حریص وي که څه ځنه وخت کې یوه نمبر نه پته کېدای شي یوه نمبر نه پلنکا یوه نمبر نه پاتې شو که نه دی میټریک یو نمبر یې نه واخیستو پاتې شو اف ایس سی کې یو نمبر یې نه واخیستو داخله نه شوه میلاو یوه نمبر دپاره بچي سټوډنټ څومره محنت کوي څومره زحمت کوي تا د یوه نمبر سوچ وکړه چې د نه پاتې دی یو نمبر والا شی معلوم که حاج د نه پاتې دی وایې کوه شه عطای توفیقاتو پر بلند صلوات اللهم صل علی محمد ایوه نمبر والا چې د نه پاتې دی هغه وکړه خمس د نه دی ویر کړی ویرې کا زیرتونه د نه دي کړي وکړه پردی ځمکه د نیولې دی پرېږدوه غصب د کړی دی پرېږدوه خور لور حق د ماسې نه دی ویر کړی غولول مې کړي دي څه نه هغه رضي دي هغه یې نه غواړي هغه یې معاف کوي دا غولول دي وکړه بندوبست سره لاړ شه دغې دنیا نه داسې لاړ شه څه خپله انتظار وکړي څه کله فرشته مرګ راشي او ته ورته خوش آمدید نه وایي ویلي څه غوړه د صفا دی ګریوان د صفا دی د یو مهم شی د انسان مرګ ته څه غېږه ویر کوی شي هغه کس یې ویر کوی شي چې هغه صفا سوتره وي هغه کردار کې چې نه وي پاتې هغه پردي حقونه ځان باندې نه وي ساتلي امو معاشرې کې یوه بدبختي چې زه اختصار سیوا اشاره درته وکړم د خپل ځای کې ټاپک دی کسان پردی روپۍ رخلي بیا یې نه ویر کوي قرضې خلي بیا یې نه ویر کوي کاتې جوړوي بیا یې نه لنډوي لږ معاشرې کې اوسې سار شه ایمو معاشرې کې یوه طبعي انداز دی یوه بدبختي انداز دی که قرضې ورکوله څومره ثواب دی خو خلک ثوابونه وغورځول ویلي څه څوک پردی روپۍ نه بولي پردی قرضه نه بولي د نه یي څه مړ کېږه ما یې واورېځې د نه یي هر یو شي ته پیسې شته دي خو پردیو قرضو ته پیسې نشته ایمان کمزوری دی څه نه یې لنډوي المونځ ورته پرېږده وه قرضه لنډه که المونځ به ورسته وکړي خیر دی قرضدار یې څه ویلوړ وي ول قرضه دی که څه دی مو دغه ځای کې کمزوری دی چې کوم شي کې کمزوری هغه لنډ که ادا که پکار دی یو بل شی الورع فی الدین پیغمبر دی څه یو بل شی دا دی څه دین کې تقوا ورکي وي پرهیزګارۍ ورکي وي داسې کاس دین کې تقوا او پرهیزګارۍ ورکي وي هغه محب اهل بیت دی څلورم شی الرغبة فی العباده محب اهل بیت څلورم صفت دا دی چې هغه عبادت کې رغبت لري هغه عبادت شوق لري هغه عبادت مینې څه کوي هغه عبادت ته بهانه نه جوړوي چې ازادری دی متام دی پلنکای شه دی نه چې کله اهل بیتو کړی دی ته کوم جین اسمانه نازل شوی دی چې ته یې نه کوي ته بهانه ورته جوړوي ته یې پرېږدې لذا هغه هر خیل ته اعمال و عبادت کې شوق لري هغه نافلو ته شوق لري هغه مستحب المنځو کې شوق لري هغه جامع جمعې المنځه شوق لري هغه عبادت نه کوي هغه عبادت شوق شته دی ویلي چې هغه محب اهل بیت دی یو بل شی چې پیغمبر یې التوبة قبل الموت محب اهل بیت یو صفت دا دی چې هغه مرګ نه مخکې توبه کوي بیا چې دنیا نه توبه وکړي توبې یو مثال هم دا دی لکه ما درته عرض کړلو ته ونه یې څه ما غوږونه نیولي دي زه استغفر الله د ډېر یم جومات ته راځم استغفر الله د ډېر یم نه پریکټیکل توبه وکړه پریکټیکل وکسه لمنې کې د پردی حق چې نیولی دی پردی شی چې د نیولی دی کوم ځای کې کمزوری یې کمزوری پراکه ادا یې که قرضې دي که حق دی
که حرام خوری دی که چی دی دا پکار دی مو لانډ شي نو علی ته صحیح محب اهل بیتی. پس وکسوی مناجاتونه یوه بهترین مناجات طایبین دی. طایبین څه هغسې کس هغه اهل بیت محب دی پکار دی هغه مرګ نه مخکې توبه وکړي لوړ شي. توبه صرف زبانی نه دی چې یوه ورځې مولا په مخکې یو کس ویله څه استغفر الله مولا د ورته څه وایي وي تا باندې استغفر الله یا عمل کې استغفار وکړه پریکټیکل که حرام د خوړلي وي راوړي دي وي هغه سر ته ورسوه هغه واپس کا حرام خوری د پرېږدوه دغه ته ویلی شي صحیح توبه انسان صحیح معنو کې توبه کوی شي. یو بل شی النشاط فی قیام اللیل پیغمبر دی څه هغسې کس هغه شپې عبادت ته پڅېدلې کې تکړه وي نشاط ورکې وي تر و تازه وي نه څه څه بیا لمونځ اته نه قضا کېږي نه څه څه بیا لمونځ غامه د سره نه وي دا خو پرېږدوه څه نیمې شپې څه پڅېدای شي تهجد کوی شي عبادت کوی شي. یو بل شی پیغمبر یی الیأس مما فی ایدی الناس ایمو محب هغه دی چې هغه خلکو لاسو کې چې کسی هغه نه ناامیده دی چاته توقع نه ساتي چا تامه نه ساتي چاته تامه توقع نه کوي دا ډېره مهمه دی. او ایمو زندګۍ کې یو شی خلکو څه ځان کسو فارسی کې ورته چشم رو چشمی مو پردی خونی خی سبو پردی بنگلی خی کسوی سبوی نوب کوي سایزی کوو بیا حسابونه ورته لګوو چې دا شی به زه کله جوړوم. نن تاسو وکړئ موږ ورمې کې خدای دولت نو ډېر کا خدای تورای کوم نور آباد کا ښه خبره دی څوره پیسه ډېره وي څوره تورای کوم آباد وي اندوره مضبوط وي مو ورسره خو یو شی خدای که نه یو ځنه منفي اثرات یادي یو منفي اثر یې انده دی نن سبا مو معاشرې کې یوه مقابله شروع دی بنگلو جوړولې کې پراپرټیز یې تولې کې ا مقابلې ته خو د وکسه خال داسې راوتلي دي چې بیا هیڅ شي باندې هم ملیان نه تړي خو ځمکو نه ټوپک ولي مرلو نه ټوپک ولي څوره په مړه کړه تاسو ته ښه پاته دی دغه شي دغو سراوانو باندې څوره مړه شول شملاتو نه څوره مړه شول یو کس ښه پوهېږي چې یو په نهاک یا یو مثلا ګرام آیم خو بیا یا چونکې دنیا دی دنیا حرص دی نه پرېږدي. پیغمبر دی چې مو محب هغه دی اهل بیت محب هغه دی چې هغه چا لاسو کې چې کسي څه تامه نه ودستی چا نه اثر نه خلي چا بنګلي یا سترګې هم ورته غړوه چا پروردگار خوشنودی پاره اللهم صل علی ځکه یو مثال درکوم یو معاشرې کې یو شی ته ډېر چلیږي یو کس که موټر سایکل ورسره دی که نه هغه ګوډي والا سې پام دی چې د ګوډي کې به کله کېنوم که ګوډي والا دی هغه جیپ والا سې پام دی چې د جیپ کې به کله کېنوم چې جیپ والا دی هغه بیا پراډو سې پام دی چې پراډو کې به کله کېنوم دا به کله لاس ته راته رسي دا بدبختي دی. چا څه کچا میله دی هغه پخې سې پام دی چا څه پخه میله دی هغه بیا جربو سې پام دی چې د جربو کې ویلې نه یم دا یوه بدبختي دی چې زندګۍ کې پکار د انسان پکار دی چې تامه لنډه کي وایي چې بس خدایه څوره در کړي دی شکر دی. هسې چې یو کس مسجد ته لاړ و یوې خپې نه معذور و ډېر زیات خفه و پریشان و خپو کې رښتیا چپل بټون نه و خپل ځان ته خفه و چې مسجد ته لاړو خفه حالت کې لاړ شي چې مسجد نه روشي خوشحال وي ویلې خوشحالې ته خفه وي چپل د نه و بټون د نه و پرخه منډې وي ای ځکه خوشحال شوم چې هلته ما بې خپې سړی ولیدو شکر دی خپه خو مه شته که نه ته دغه ته ولې سوچ نه کوې چې خدای ته چې ډېر کړي دي دا ډېر دي صحت یې ډېر کړی دی عزت یې ډېر کړی دی پښتو کې یو ټکی کوو چې روغ صوت وي اندوار څه دي تو ته پته شته چې روغ صوت څه معنا دی دا چې ته چې اوسه په غم نه یې وخت په دیدار یې نه یې صحتمند دي تندرست دي وچ نغان وخوري یا شپه تېرېږي دا ډېره غوټه خبره ده شکر وکړه دې باندې ځنه کسان سپتالو کې پرته دي چندې د ورته کېږي فنډونه د ورته کېږي خلخوانې دار بدار دي انسان په کار د خپل موجوده حالات باندې ډېر شکر وکړي. اتم شی چې پیغمبري والحفظ لامر الله ونهيه هغه څه کس مو محب دی چې هغه امر النهي حفاظت کوی شي هغه نه یې چې ما په څه تا په څه هغه نه یې چې زه ویلې ورمخته شم هغه نه یې چې زه ویلې ځان په غم وړم نه قربان ده شم مینې څه وایه محبت څه وایه جار قربان څه وایه وایه چې کسې بد دي بد ته بد نه یایه خو ته ښه نه یایه
ای ښه سړي شا وټپوه باد سړی په کار دی ته مانی کې روکې کې هغه ته په کار دی ودرېږي هغه مخالفت په کار دی ته کوای شي انام شی بغض الدنیا پیغمبر دی چې هغه د مو محب دی چې هغه نگاه کې دنیا مبغوضه وي دنیا سره مینه نه وي روزانه دنیا سې ورشړت وي نه متوله دنیا باد شي نه دی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه څه معنا دی خدای دنیا کې ښه شي نه راکړي آخرت کې راکړي دنیا ښه شی دی خو دنیا نه قبله کعبه جوړول عبادت دی دنیا مقصد جوړول عبادت دی دنیا نه توپک ولی ورور نه کسي پلور نه کسي تر نه کسي دنیا نه مړکول کوي دا عبادت دی کنه شو ملو شبه صبر پکوای شي دي تویلی شي دنیا پرست نه ته کنه ملي تاړي کنا بیا ماسه اکابر غم د سره نشته ده شړتي دنیا پسې منډي وای هر یو دروازه ټکاوي دا دنیا هرس ده اخیری شای څه پیغمبري دنیا کې هغه د سخاوت څه کوم کس کې سخاوت ورکی ده چوته څه ور کوي شي چونی څه خوړای شي د مو محب ده لذا دا څه شوینه مو اخرت ولا ذکر نه کړل تاسو د پاره چون کې ټیم نه زکات واجنه اخرت ولا شونه هغه د سړي څنګه دغه دنیا ولا شی پسې تړلی یادي چې انسان کچېری د دنیا ولا شونه کوي شي نو اخرت ولا غ شونه خپل په خپل او ته ملويږي څنګه کې د دې بهشت شفاعت د اهل بیت تنیغ دي شوله د مغفرات د ټول شونه دی ورکه راځي ان شاء الله ز یو عرض دا کوم کسا مؤمنه په کور د زمان او مکان پسې تړلی نه ویو کومه مؤمنه مسلمانه چې زمان او مکان سي تړلی دی هغه مسلمانه نه ده هغه بیماری ده زمان و مکان دختی محرم کی مومن یام مسلمان یام سفر کی مسلمان یام روزی کی مسلمان یام حیا کوام محرم سفر تیر شي بیا حیا پریک دوام بیا مغه ډول کو کې راوخلم ته مسلمانه نه ده مسجد کی متمخانه کی مدرسې کې دغه ځای کې حیا کوم څه دغه ځای نه وزم بیا حیا نه کوم بیا که گناه تملاس رسیږي کوم دا مسلمانه نه ده ناکیسه مسلمانه ده کوشش وکړو په کار د ما تاسو دغه مسلمانه څخه ناکیسه مسلمانه ده دغه امام تاسو دا چې مسلمان نه وو په کار د کامل مسلمان هغه د څنګه ټول کال مسلمان ده هغه کور کې مسلمان ده پونی پټی کې مسلمان ده هغه هر وخت کې خدای ځان باندې حاضر و ناظر بولی اهل بیت ځان باندې حاضر و ناظر بولی لکه څنګه امام خمینی جمله ده عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید او بندگانو دا ټول عالم خدای حضور کې ده خدای حضور کې چې تا هیڅ کله گناه ما کوي پروردگارا منا محرم میاشت کې عبادت اطاعت عزاداری قبول منظور وګرځول کې جامع باندې رحمتونه برکتونه نازل کې عبادت ټول قبول کې حاجتونه بروردا وګرځول کې دغدار کې چوکم خدمتونه کې قبول منظور وګرځي ترقیان او تنصیب وګرځول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد